یا د خوف معنا دي ذکر ګمان کول ښه ګمان دای ګمان یې ګوره چې زما خاوند به معنا نفرت کی اعراض به کی فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې چې صلح وکړي په خپل منځ کې صلح کول او صلح ډیره غوره ده صلح دی ګوره چې سناس خپل حقونه زنانه پرې دي خاوند ته خاوند پرې دي خزله واحضرت الانفس الشح او حاضر شوه د نفسونو ته حرص د مال حرص شح ویل کی اصل کې حرص کول په معنا د خیر باندې ابو حیان وی شح ویل کی ګدل البخل مع الحرص حاضر کړه شوی د الانفس او نفسونو ته شح بد خیری وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا او کو چرتا سو خکو یو بل سره ځان بچ کوي د اختلافات تقوا مراد د ذکر د اختلاف پر خودل بشک الله دې تاسو په اعمال باندې خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل د آیات کې بعد د ظلمې د زنانو نه پاک کارونو کې کم کارونه چې د خاوند په اختیار کې دي ښا کم کار چې د خاوند په اختیار کې دی نه پدې کې به زنانه ظلم نه کوي یو کار په اختیار کې نه راکړه ظلمینا محبت که په دې مینا محبت کې یو خاتم اعلان راغلی کې باک نشته نبی علیہ السلام هم چې کړه تقسیم د خزمنس کې کول به ویل اللهم هذا یا الله هذا قسمي فيما املك دا خو زما تقسیم دی په هغه څه کې چې زه واقدار یم معنا چې خپل خپل برخه رسوم لکه شپه کې په لباس کې په خوراک کې تمام مرامت کوي فيما تملك ولا املك یا فيما لا املك په هغه څه کې امام مرامت کوي چې زه مالک نه یم محدثین وایي دینه مراد د ظلم غمیلان او محبت چې د نبی علیہ السلام محبت ډیر د عائشہ سره نه پدې باندې څوک مرامت کیږي نه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء او اسکلا نشه کولای تاسو چې پورا عدل کوي د زنانه په منځ کې ولو حرصتم اگر که تاسو ډیر حرص مو کوي په دې باندې فلا تميلوا كل الميل نمکه مکمل کېدل یوې طرف ته فتذروها كالمعلقه چې تاسو پرې د غبره په شان د زوړند شوی چې نو ته نظر کوي او نه چې خوش کوي لکه زوړند شي نبرت له شو نه لاندې نه معلقه خزم د سی چې نه پردې دا نه خپل ده پردې نه ځکه چې نکاح کې ده کنه او خپلې هم نه ځکه چې بس نظر ودانه کې حدیث کې مراغلی هغه انسان چې دا غید بس نه وي او دا دی خاتم اعلان کې قیامت کې برا شي وشقه مائل یو طرف به کوږي ښا فلج وي وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما او کو چرتا صلح کوي او ځان بچ کوي د اعلان نه یو طرف ته بشک الله چې دې عفو کوي الله چې دې بخون کې او رحم کوي کې دې دا ټکي ګوره زکوي کله کله ګوره انسان خواري کوي چې منځ کې عدل وکي ښه خو نقصان وشینو انسان کمزور دی بس الله بدل بخره وکي وَأَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا دا په دې ما قبل باندې عاتب دی کله کله ګوره خزا خاون خپل کو د اصلاح خواري کوي کنه اصلاح نه کیږي نبی په دویم حالت ته رجوع کوي طلاق په جدای په طلاق شرعي باندې کله چې طلاق خبره ذهن تراشه نو خزا ویره زب سکوما اوس خو ما ته خاوند خراس ټاک د کور پروګرام برابر به ما غم سوک کوي سړی ویره مار به بل خزا سوک را کوي مال خصوص به بل خزا نه را کوي
دا بس کیږي. الله دا غدوړ وهم د فقې ښا تعالی الله خسته خزه پیدا کړو دی رب الله د کور پروګرامو کی وایه تفرقا او کو جدا شول د غدوړه خزه خاوند یغنی الله کل من ساعته بے پروا به کی الله د غدوړ دوی هر یو د خپل پراختیا نه الله وخاوند ته مال ورکی او خدي خزه لوم شه د کور پروګرام برابر کی او خاوند ته بل خزه ورکی او دې الله پراخ فضل والا او حکمت والا. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم. ارکلا ګور چې مخکې آیات کې ویل چې یغنی الله کل من ساعته اره بالا مالدار کی د آیات کې داغه لپاره الله علت ذکر کوي ښا یا دلیل داغه لپاره اره بالا ځکه مالدار کوي چې الله سره مکه اسمانونه دي کنه وس ارشد الله په اختیار کې. ولله ما في السماوات وما في الارض خاد الله په اختیار کې دا چې اسمانونو زمکو کې دي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او یقینا کله حکم کړی موږ هغه کسانو ته چې هغه ته کتاب ورکړی شوی تاسو نه وړاندې وایاکم تاسو امر کړی دی ان اتقوا الله په دې خبره باندې چې د الله نه ویریږي. امام بغوی تقوا مراد دا پابندی کول د حدود د الله او کچره تاسو کفر وکړو ان شرطیه دی ښا نفلا یضره کفرکم ضرر نه ورکه الله ته کفر تاسو ار کله ګور چې ضرر نه ورکه نو فإن لله ما فی السماوات دا به الله شی پار دا جزاء مقدر ښا منګوی له ګور تاسو کفر الله لکم ضرر نه ورکه زکه چې د الله په اختیار کې دا غچ اسمانونو زمکه کې دی وکانه الله غنیا حمیدا دی الله به پرواز تیر شوی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکفى بالله وکیلا او خاص الله په اختیار کې دا غچ اسمانونو کې زمکه کې دی پورا دی الله ذمہوار. ایشا یذهبکم ایها الناس ویات باخرین وکانه الله علی ذلک قدیرا. ار کله غواړي چې مخکاتونه کې بار بار ویل ان اتقوا الله دیات کې تخفیف د نبی ده ښه تاسو تقوا نه کوي تاسو به الله ختم کړي الله بل امت راولي. ان شاء الله غواړي يذهبكم تاسو بلر کی تاسو ببوزي اے خلق وات به خرید نور خلق براوړي. راجه هدا غره په دیات کې خطاب عام دی ښه اهل کتاب تم دی او د زمنګ امت تم دی او دی الله پارس باندې قدرتن والا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. آیات کې به ترغیب آخرت طرف ته هغه څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدل د دنیا په نیک اعمال باندې فعند الله ثواب الدنيا والآخرة الله سره بدل د دنیا او د آخرت دواړو دي. ور په د جمله کې غرض دا دی نیتونه غوړي خپل اصلاح کوي یوازې د دنیا غم کوي ښا الله سره دواړه شته. وکانه الله سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ارکره ګره چې مخکې احکامات بیان شول احکامات شرعیه د نظام ولا کارونه بیان شول چا به دا وهم کوي په دې احکامات کې موږ د خپل پلار د مور د خپل خپلوانو لحاظ کو کنه کله کله ګوره مثلا به تلاشي پلار پکې اوس بس کو مور پکې مقابل کې ولاړه ده نکه دې ته د ماما دې سبق اوس آج کې به الله وی ګوره چې تاسو په احکاماتو کې د اچاره لحاظ نه کوي دا الله لحاظ کول پکار دی ښا فالله ولا بهما. یا ایها الذين امنوا ایمانوا ولو كونوا قوامین شیطا سقلق بالقسط بعد البان شهداء لله گواہی کون کې د الله لپاره ولو على انفسکم
یا خود لو لو وصلیه دی ښا اگر کوي دا گواہی ستاسو په ځانونه باندې ستاسو مور پلار باندې خپل خپلوانو باندې نو دا لو لو وصلیه دی ښا نه په عدل باندې قائم شي اگر کدا گواہی ستاسو په ځان راغله ستاسو په خپلوانو راغله بس وایا نه چاله هات په گواهی کې نه کې یا لو چې لو شرطیه دی ښا ولو علی انفسکم په دې شرط چې دا گواہی ستاسو په ځانونو باندې په خپل په مور پلار خپل خپلوانو باندې نه به ګوره جزاء لاندې ښا دا د ګوره چې فلو علی بهما ان یکن غنیا او فقیرا کوي دی مالدار یا فقیر بهم تاسو ګوره گواہی کوي نو فلو علی بهما الله حقدار دی پاغه دواړو باندې تاسو نه څه مطلب دی الکله ګوره چې الله په دې خلق باندې ډېر مهربان دی لیکن بیا هم الله ګوره قانون را لګلې دی چې د پلار لحاظ باندې کې د مور او د خپلوان باندې کې ته چې بخبره مهرباني ښکارا کوي ته خپل الله ډېر مهربان دی او به هم د قانون را لګلې نو قانون لحاظ کوا یا فلو اولا بهما دا معنا الله حقدار دی داغه دواړو نه منهما سمانا ارکل که سوګوي چې رته په دې مسله کې د پلار لحاظ کوم خاغه ماته ډیر محترم دی د مور لحاظ کوم د پلانې کوم نه نه الله ډیر حقدار دی دغه لحاظ وکا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا بتا سو تابعداري مې کوي د خواهشات او ان تعدلوا چې تاسو عدول کوي تعدلوا خو د عدول ناغستل شوی تاسو عدول او اعلان کوي یو طرف ته بل طرف پرې دی یا ان تعدلوا د عدل ناغستل شوی نو تاسو تابعداري مې کوي د خواهشات او ان تعدلوا معنا کراهیت ان تعدلوا د وجه د بد غنل د عدل نه یا الله تعدلوا ابو البقاوي چې الله تعدلوا ښا چې تاسو عدل نه کوئ یا ځینې علماء وایي چې ان تعدلوا کې د باندې لام داخل شوی اصل کې او لام چې د ګور لام اجلیه دی ښا نو تابعداري مکوئ تاسو د خواهشات او ان تعدلوا معنا لتكونوا عادلین د دې لپاره چې تاسو عادلان شئ نو به تابعداري د خواهشات مکوئ ښا وَإِن تَلُوَّا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا او کچره تاسو چې بواړه ولا راواړه ولا او یا اعراض کې بشکا دی الله تاسو په اعمالو باندې خبردار ذات ګوره په دې کې تم کې غرض ښه کله کله انسان چې بواړه راواړي خلق پوینه شي د کندي ورانه کړي الله خو به پوه شو کنه یا ایها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله تقریبا د آیت نواله د سورۃ تر ادي آیت نمبر د سورۃ 2 مبرخه ښه درېما تر اخره پورې دغه با زواجر بیني هغه چا د پاره چې د په مخکنی نظام کې خلل پیدا کوي ښه دغه ودا هغه لپاره زواجري لکه يهود او لکه نصارا او منافقان دا غدري وانه په دې نظام مخکنی نظام کې کم چې تیر شو دی په دې کې خلل پیدا کول غواړي په دې څخه به د بابونه دي اول باب تر یو سل نه سل اخلام برات پوری دې کې با زواجر د پاره د منافقانو اول بګوره په دې باب کې دعوت استقامت ته په ایمان باندې لک شیخا لک او څه د پاره د منافقانو په تقریبا الله په دې باب کې دلس بدین ذکر کوي ښا دلس قبایح په دې منځ کې الله ذکر کوي زواجر رټنی تخویف هم ذکر کوي الله تخویف اخروی وسربا الله ادب ذکر کوي د پاره د ایمان والو الله به ایمان والا باندې کوي د دوستانه د کافرانو منافقانو دواړو نه دوستانه وسرمه کوي ښا وسره به الله به تخویف او خروی ذکر کوي تخویف او خروی د پاره د منافقانو
بیا به الله ذکر کې توبه د پسلو شرطونه باندې او ترغیب ال توبه وای دبا په اخره کې به جواب دی وهمي ښا جواب دی وهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نو اوس په دې حوالات کې دې کې ترغیب د ګور استقامت ته په دې مخکنی اصول باندې کله چې انسان په دې باندې پابندي کوي نو دغه به ایمان کلک پاتې شي ښا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو آمنوا بالله ورسوله ایمان راوړې په الله او پر رسول داغه باندې. یا ایها الذین آمنوا وامنوا کچا ته په دې آیات کې خطاب شي ایمان والو ته نو به آمنو معنا دا دوام مراد دی ښا دوام. ابو العالیه وی کنه په دې آیات کې خطاب د ایمان والو ته د امنون مراد دی ګوره تاسو اقامت حاصل کړئ ثبات حاصل کړئ په ایمان باندې نو دوام ته اشاره ده. زها کوئی چې یا ایها الذین آمنو کی خطاب دی منافقانو ته. آمنو دا معنا د اې د ایمان دا ودارو خلقو امنو صحیح ایمان راوړی تاسو په الله باندې ځان کې اخلاص پیدا کړئ. دیو جنا ګوره امام مجاهد معنا کوي چې امنو معنا باللسان امنو معنا بالقلب. اے خلکو چې په جبه د ایمان داوی کوي نو پړکم ایمان راوړی دای مراد دی وي. ان زها کوموي چې امنو کوي خطاب دی من اهل کتاب ته نو امنو کو اشاره د ایمان ته په موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام امنو کې به امر به په ایمان د اخیری پیغمبر اے کسانو چې تاسو ایمان راوړل په موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام باندې امنو بالله ورسوله ایمان راوړل په الله او دغه په اخیری پیغمبر باندې والکتاب الذي نزل على رسوله او په کتاب چې الله لګره په خپل پیغمبر باندې والکتاب الذي انزل من قبل کتاب چې مخکې را لګره دي جنس کتابونه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر چا چې کفر کو په الله او ملائکو پیغمبر کتابونو پیغمبرانو ورځ رستنه باندې فقد ضل ضلالا بعيدا یقینا دا گمراه شو په گمراهی لری باندې د حقنا لری خطا شوخه به راته کوم مشکل دی. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الکله ګوره چې مخکات کې ترغیب ګوره دي خبره ته ګوره چې ایمان باندې کلک پاتې شي ښه. دی آیات کې به اوسه زور نه غچا د پاره چې ایمان نه پاتې کیږي خاوړي راوړي. بشکا کسان چې ایمان راوړل ثم کفروا به کفر کو به ایمان راوړل به کفر کو ثم ازدادوا کفرا به کفر زیات کخه زیات اول سی امام مجاهد به ته کفر باندې مر شو مرګه پوری کفر کو لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نه دی الله اراده کوونکې چې بخنو کې هغه ته نه ولا هدایت کې دلاري نه بوت لار او خيخه نه به لار باندې روان کی. لم يكن الله ليغفر لهم لفظ الله ګوره اسم د پار دی کون دینو خبره مقدر دی خاص مریدن نه دی الله اراده کوونکې داغه د بخنه کوونکې او نه د هدایت اداغه د بخنه کول او نه د هدایت کولو. بشر المنافقين بأن لهم من الله بأن لهم عذابا أليما. دیات کې باغې د پاره تخویف اخروی ښه زیر اور کا منافقان ته چې بشکا دغه پاره عذاب دې دردونکې. ځکه منافقان وګوره په دنیا کې ایمان والا دردول په خپل به چې د خوږی خبرې کول او لکه به چې د کفر الله ول دغه د حال مطابق عذاب ورکړي ښه دردول والا عذاب. الذين اتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. دی آیات کې منافقان دوه بد صفات دي ښه دوا
منافقان کسان دي چې هغوی نسی کافران دوستان ما سوا د ایمان والاونه. ایبتغون عندهم العزة، آیا دوی طلب کوي دا غوی سره عزت. عزت ویل کېږي په لغت کې ګوره شدت او قوت ته، او کله کله ویل کېږي ساتنه حفاظت ته. نو منافقان ګوره طلب کوي د کافرانو سره قوت او غلبم شدت هم طلب کوي. فإن العزة لله جميعا، عزت د الله په اختیار کې دی، ټول د الله په اختیار کې دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ارکله غره چې مخ کې ویلي غره منافقان دوستانی کوي د کافرانو سره. دیات کې به وي ګویا داغه په دوستانه کې هیڅ فایده نشته ښه، بلکې داغه په دوستانه کې نقصان دی. نقصان ولی الله بتام داغه ملګری حساب کې انکم اذا مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب، الله حکم را لګره په کتاب کې نه قران کې ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزئ بها، کله چې تاسو اورئ الله آیاتونه په داسې حال کې چې کفر کېږي په هغه باندې استهزاء پورې کولای شي. فلا تقعدوا معهم، تاسو مکه نه داغوي سره د کافرو سره مستهزئین سره مکه نه حتی یخوضوا فی حدیث غیره، ته دې پورې چاغوي نه وځي بل خبره کې. خوض معنا داخره دل یا باطل باس کول په خبره کې. انکم اذا مثلهم، په دې وخت کې به تاسو داغه په شان باندې شي. دا علت د پاره د نه دی ښه. هغه دا ګوره د کافر او د منافق سره مکینه، د مستهزئ سره مکینه، ځکه ته هم داغه سره حساب شي ښه. انکم اذن، تاسو په دې وخت کې چې کله هغه سره ناس استئ مثلهم داغه په شان بشي. دیو جنا ګوره دې کې د آیات کې اشاره ده ګوره حق هغه چا دا چې هغه کې د مجرمانو خلکو سره، نو دا به داغه سره حسابيږي. د سلف په زمانہ کې د عمر سے ابدا ورخه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، یو انسان ګوره هغه روزنی ویل ورکه شرابانو سره ناس تو اسیخه شرابانی ول نو دایمو سره وو په درو باندې ویل تا هغه سره ناس دي. او د آیات په استدلال کې پیش کړه انکم اذا مثلهم. د معلومی کې دا ګوره انسان دې ځان ته بزرګ ولی الله ویل کین د غلو سره ناس دی ښه، شرابانو سره ناس ته پتا باندې موږ گزار ازینو به کله کله ګوره الله عذاب راولي کې دام په کلال شي. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، بیشک الله جمع کون کې د منافقانو او کافرانو په جهنم کې د ټولو. جهنم کې یو ځکه لیکن دنیا کې موږ کله کله په ټولو باندې چاپه راشي ښه. الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، دغه د منافقانو دو صفات بد نور ښه، دو بد صفات. الذين يتربصون بكم، منافقان او خلک چې هغه انتظار کوي تاسو په خلاف باندې، د څه انتظار کوي؟ الدوائر، د مصیبتونو. یاره په ایمان والو الله مصیبت راول دا بل ختم شي ښه، کم بشي لګ لاره مشکل به الله راولېږي ختم بشي. او فإن كان لكم فتح من الله، که توي تاسو لپاره فتح د الله د خوانه. کله کله ګوري الله مؤمنان ته غنیمتونه ورکی، فتح ورکی، یو خوشالي الله راولېږي. نو قالوا دا منافقان وي الم نکم معکم، آیا نو مونږ تاسو سره سملګری او استغفار کې مامونځ کو کنه تاسو سره سب کې ولاړو ما. غرض ګوره په دې کې څه دی؟ اصل کې دا ګوره ذکر د سبب دی او مراد کې مسبب دی ښه. موږ تاسو ملګری نو موږ په غنیمت کې برخرا کوي کنه، ګوره مال په کې برخرا کوي تاسو ملګری ما. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، او کچرته شي د کافرانو د پاره برخه سمانه کله کله کافر غلبه وکي مؤمنان کمزوري شي. نو قالوا منافقان به وي د کافرانو ته لم نستحوذ علیکم، آیا موږ نشو زور اور کېدل په تاسو باندې. څه مطلب؟ کافر لوي چې ګوره کما دغه ملګرتوب کولای ګوره به هم ته وهلې ګوره خو ما ګوره ستا ملګرتوب کړی دی
اته چې غالب زستا په خوا کې ولاړم زکه تا غلبه کړی دا. علم نستحوذ علیکم مبردم ګوره معنا کوي چې علم نغلبکم علی رأیکم، ولې موږ تاسو باندې پرې کې غالب نه ګوره، خسته مشوره ما ور کړی و، ما ویلي ګوره چې اسلامي کار وکړو، اوس غلبه رااله، اوس غلبه خراب کوي کنه. نو ګوره کافر ته مې برخراک، مؤمن ته مې برخراک اره وته لګي. علم نستحوذ علیکم، آیا موږ نشو غالب دلای په تاسو باندې کوم داغه ملګری شوی، او آیا موږ تاسو من نه کړی د ایمان والو دا غیر بچ نه کړی څه، ونمنعکم من المؤمنین، دې دې د منع معنا د ګوره بچاو، تاسو ګوره موږ بچ کړی د ایمان والو نه، هغه تاسو ختمولای، لیکن موږ د ترتیب خو چې د کارو کوي کامیاب بشي، نو موږ بچ کړی ښا. یا منع په خپل معنا باندې والي، منګه تاسو منع کړی د ایمان والو د اتباع نه، تاسو هم دا کوم کارونه کړیو، ما در نصیحت کو چې دا کار مکو کنه پلانې کار به وشي، ته زما نصیحت ګوره د سکړلې اوس ما ته برخراکه. نف الله يحكم بينكم يوم القيامه، الله با فیصله کوي تاسو منځ کې په قیامت کې، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اس کله باونه ګرځي الله کافرانو لپاره په ایمان والو باندې لار د غلبې، کافران دي غالبي په ایمان والو باندې. آیات باندې ظاهري اشکال دی، هغه دا ګور الله اس کله الله کافر غالب نه کې په ایمان والو، اوس غالب دي کنه، مؤمن ته یریږي او مؤمن ته پټیږي د کافر را. عبد الله بن عباس او علي سی ابو چې نه وای دا په اعتبار د اخرت مراد دی، اخرت کې ودا کار به نه، بیا به ګوره مؤمن غالبي په کافر باندې. یادات ګوره سودی وې د څه غلبه مراد ده چې کافر الله د څه غالبه کې چې بالکل د ایمان والو هغه نخم ختمي کې ښا جړ د بیخره لري کې ښا جړ سے نکالیں وای. دا عبد الله بن عباس نه دام نقل دی وې دلته مراد ده غلبه په دلایل کې ښا په حجت کې، اگر که کافران کله کله غالبه کېږي په ظاهر کې، لیکن دلایل ګوره د مؤمنانو سره ډیری ښا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. آیات کې بیر د منافقان لپاره زجر دی او دا غوي بد صفات. بشکا منافقان يخادعون الله د دوکه کې د الله سره وهو خادعهم، الله بعد دو تداغو د دوکي بدل ورکی ښا، وهو خادعهم، نو خداع غو د الله په صفات کې مشتا. قیامت کې به الله منافقان جنت طرف ته ور روان کی، خچ ور نږدې شي بس به الله دروازه را بند کی. یا ځنه علماء و چې د خداع مراد د جزاء د خداع، الله به غو تداغو د دوکي بدل ورکی ښا، جزاء به ورکی ولا. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، کله چې ودرېږي د مانځلا ودرېږي سسپس، کسالا سسپس. د منافقانو ګوره صفات دی چې کم کار کوي پټی مټی کې لګي، چس چالاک لګي، خمانځلا کو ودرېږي ته ویل کچ خر باران ته ولار دی ها، خر کړه باران ته کتلې ادر یو خپل سره غونځ کړي دیوال بغاړ کولاړي ځانې غوسه سسکوړي، کله که تاسو ګوره خرچ باران ته ولر کوګو ګلاړي خاصس پس ولاړي. نو منافق انسانم پټی کې خچوس چالاک لګي، خو چې مانځلا ودرېږي د اړخان بشي ورنه کوګ بولاړي، یو وخت پېنې غوړې کاګه. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يراؤون الناس دوی ځان خی خلق ته الله نه دې مگر لګي دی. دا ټکه ګورځه کوي منافقان د منځ ولي کوي به خچې د سس پسې د منځ به ولي کوي، په دې خلق له ځان خی کنه ګور زم راغره متراوي مکولي مخک سب کولاړو مو، په دې خلق له ځان خی ار کله ګوره چې دا منځونه د منافقانو خدای الله لپاره نه دي کنه. نو ولات قرون الله الا قليلا، الله نه دې مگر لګي دی. سوال دا دی کله کله خو منافق وګدو د منځونه کوي، کله کله ودوم نو وګد منځو کتاب ځان سره شرمې خدای خو سم وګد منځو کو. الله څنګه و چې قليلا، عبد الله بن عباس و چې قليل دا معنا دوی دا کار د الله لپاره کوي، نه د الله لپاره نه کوي. ولو كان
لله لکان کثیرا، کدی دا عمل دا الله لپاره کول دا به ډیر حساب دی، اوس لګي حساب دی ځکه الله لپاره نه دی. دیو جنا ګوره قطاده مو چې قلیل ودا الله زکه ویل چې الله نه قبلای نو قلیل زکه دی. حسن مو ګوره قلیل زکه دی چې د عمل کې دریا د پاره عمل کې د بل چا د مخ د پاره ځکه الله ور قلیل ویل. مذبذبین بین ذالک، دوی دوپړک دی داغه پمنس کې ها دوپړک. مذبذبین معنا متحیر دی، حیران دی، ها د دې ملګری شمه کده دې ملګری شم ال تک ګوري ګوري هغه سره پیدا معلومیږي خو به مصیبت مشته یاره بس نو ورسمه ها دی خاطر امنډ کینو کو دی خاطر شرط بل مشکل مخترا شره و دی هم نو ورسمه. نبی علیہ السلام وکړه منافق لکه ګړ چوار راوړي ها غشات العير بين الغنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره، ګړ چې ګوره کله وار راوړي ها کړه دی رمی ته منډ کی خپل ځان پوره کدا کوي او کړه دی بل ته منډ کی. نو منافق هم دسه دي مذبذبین بین ذالک، دوی متحیر دي دوپړک دي په منځ کې ها لا اله الا ولا اله الا، ندی میلا ندی مایل دوی طرف ته یعنی مومنانو طرف ته ها او نه دوی طرف ته منافقانو طرف د کافرانو طرف ته لا اله الا ولا اله الا لکه غړه او چاله چاله گمراه کی ته پیدا نه کیغه د پار الله رد خلاصونه. فلن تجد له سبیلا، ما سبیل د هدایت ته مراد ده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. یا ایها الذین آمنوا هر کله ګور چې موږ تاسو ویلي منافقان دوستانه کوي کافر سره خاطر فائدې د وجنه. بیات کې الله اوس ادب ذکر کوي پار د ایمان والا و تاسو به کافر سره دوستانی ګور نه کوي ښا. یا ځین علماء ګور هر کله چې الله مخ صفات د منافقانو ذکر کړل ښا منافقانو کافرانو، اوس الله ایمان والا داغو نه منې کوي داغو د دوستانی نه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا الكافرین اولیاء، منی سے تاسو کافران په دوستانه باندې، یا خود کافر نه بس ظاهری کافر مراد دی. نبی ودیله ویل کی ګوره ما د مشابهت د منافقانو، منافق سړي ګوره دی خو دوستانه کافر سره کوله تبه وسرنه کې مؤمنه، نو ته ځان منافق نه کې چې د کافر انډیوالي کې. یا د آیات کې کافر نه مراد دی منافق هغه چې په خپل باندې ایمان نه پړ کې کفر دی. نو منی ستا سو کافران دوستان ما سوا د ایمان والاونه. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اغواړی تاسو چې وګرځوي تاسو الله لپاره پتا سو باندې علیکم انا علی نفاقکم علیکم انا علی عذابکم، چې تاسو وګرځوي الله لپاره تاسو په عذاب باندې سلطان مبین دلیل ښکارا. سمانا کچته ګور تاسو دوستانه کافرانو سره کوله منافقانو سره کوله او الله به عذاب درکو، الله به وایي چې ګوره زکه چې تاسو کافر دوستانه کوله کنه یعنی به ګوره الله سره تاسو په عذاب باندې دلیل ښه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د آیات کې بعد تخویف اخروی د پاره د منافقانو د اخرت دوره زیاره. یقینا منافقان با په لاندې طبقه د اور کې درک ولیکي هغه طبقه ته چې هغه لاندې خواته ځي، درکات معنا هغه لاندې طبقات. مثلا دا یو تا خانه د اندغه نه لاندې به بل ده، هغه نه به بل ده، هغه نه به بل ده. د دې مقابله کې درجات کم چې برابر خيږي. د جهنم درکات مثلا یو د جهنم، بل د لظا، بل د حطمه، بل د سعیر، او بل د سقر، او بل د جهنم، بل د هاویه. دا درکات دي. منافق با پالان دي طبقه د اور کې ار کړه ګوره چې د منافق منافقت کوي نو ګوره کوپر پټو خاصو په نه خبرې ده او پټ کافرو الله ولا ګوره پټ ځکه عذاب ورکوي دا به ګوره کړي کوي څوک بیناوري او ته بس کله پیدا نه کدا کوي پر څوک کوم کوون کې چې د عذاب ورو باسي.
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. دیات کے بعد ترغیب توبه طرف ته ارګه غواړي چې پات کې د منافقانو توبه ذکر کیږي. خاطر منافقانو توبه نو غواړي په دې کې یو شرط زیات ته ها واخلصوا دينهم لله. منافق انسان غواړي هغه خو یو خو به غواړي مخکنی ګناهونه پرې دي په دې باندې مخ پیمانی اعمال به اصلاح کوي صدورم کار به سره دام کوي ځان کې به اخلاص پیدا کوي. مگر کسان تابو چاغو توبه باسي یعنی هغه رجوع کې د بد اعمالونه واصلحوا اصلاح کې خپل اعمال واعتصموا بالله منګو ولګي د الله په دین باندې واخلصوا دينهم لله او خالص کې د خپل دین د الله لپاره بندگی आवाज د الله شروع کی. فاولائک مع المؤمنین دوی چې دی ملګری د ایمان والو دی وي وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زردا چې ور بکې الله ایمان والو ته اجر. ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آیات کے بعد ترغیب توبه طرف ته وسره بعد کې الله ذکر کوي د فدا عذاب ها الله چتا ولنا عذاب نور کوي. ما يفعل الله بعذابكم یا هم نافیه ده سکه الله نکه الله په ستاسو عذاب نه در کوي ها الله در عذاب نه در کوي یا ما چې د ما استفهامیه ده سکه الله ستاسو په عذاب باندې ان عذاب نه در کوي دره. ان شکرتم وامنتم کچره تاسو شکر کول ایمان مراوړې نو الله بدل عذاب نه در کولې لیکن تاسو ګوره شکر ونه کو ایمان مرانو ځکه در عذاب درک. ان شکرتم وامنتم معنا دا ګوره تاسو شکر کول ایمان مراوړې الله در عذاب نه در کوخه ار کله ګوره تاسو ایمان رانو ځکه در الله عذاب درک. وکان الله دې الله شاکرن الله شاکر دې شاکر معنا څه قدردان د اعمال د بنده چې څومره اعمال کوي الله ول قدر کوي ښا قبلیا. علیمن په ذات دې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ارګه غره چې مخکې الله قبایح ذکر کړل د منافقانو وسره الله دغه بعض ظلمونه هم ذکر کړل ښا. دیات کې بہت الله ذکر کوي اجازه پار د ایمان والاو ایمان ولادت پر غره جواز شه چې هغه د منافقانو بدین بیان کیخه یادا چې ګور هغه ته خیریو کی خیره بد دعای وته کی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول محبت نه کوي الله تعالی الجهر بالسوء د جهر سره د ښکارا وینا سره په بدای باندې من القول د من القول د بیان پر د جهري ښه الله محبت نه کوي الجهر بالسوء من القول د جهر سره ښکاروالي سره په بد وینا باندې سمانا الله محبت نه کوي د خبره سره چې څوک را پاسيږي ښکارا غره په زور باندې بدی خبرې کوي چاته کنځل کوي چا په خیره کوي. نو یا الجهر بالسوء مراد دی دیو چا بدی بیانول چا په بد ویل. نو الله دې سره محبت نه کوي چې ته چا په بد وې چا په لګي د چا بدی نه بیان یو خیری کې دې سره الله محبت نه کوي ها الا من ظلم مگر هغه انسان چې هغه باندې ظلم شوی نو که مظلوم را پاسي کې د ظالم بدی بیان نه ښه ظالم تخیری کوي نو کولې شي نه به الا من ظلم مراد شي مظلوم نو مظلوم انسان کولې شي چې دا بدی نه بیان کړي ظالم. یا الجهر بالسوء من القول مراد ده قطرب ویخه دا ویل کیږي کلمه د کفر ها کلمه د کفر قطرب غره په لغت د عربی کې چتی ته ویخه چته دله به غره قطرب وځه کوج دا بوختي راغله درس ته خبرس کوم مخ کې ناسو دا به عام طالبان نه مخ کې راغله ناس په درس کې قطرب ولا کې خود نوم ښه چته ور وختي پاسيږي
نو دا وی ګوره چې الجهر بالسوء من القول مراد د کفر کلمه نه به الا من ظلم نه مراد دی هغه اکراه سمانا نخوخه الله تعالی الجهر بالسوء من القول الله نخوخه جهر کول په وینا د کفر باندې دی باندې الله جهر کول نخوخه ښه الا من ظلم مگر هغه انسان چې پاغه باندې ظلم وشي یو چا باندې کافر او اکراه وکړ شابه د کفر کلمه وایا نو کبه ویل خیر دی دله اکراه ملجئ وای ښه شابه ګوره پلانې خبرو کړي وجنم دی پیغمبر ته کنځره وکړه الله ته کنځره وکړه اسلام په خبره وکړه نو ګوره په دې وخت کې انسان دا خبره کولې شي موږ تاسو مخ کې ویلو یو عظمت یو رخصت دی رخصت ګوره دا دی چې بس وکړه خبره ځه په دې شرط باندې ګوره چې تار پاره څه خطر یاد او اندام د ختمېدلو یا د مرګ خطرې د سنه چې باز خلک وې پلانې کفر دی ولې وکړي یاره د ما تنخوا کمې ده ښه دا زوزر نه دی یا زوځي پینه را شړلم درمسال کې د اندوان سره ولې پیسې ادا کې ناس ښه ساکه ولې کې شور ورکړه دې کې د تاوي برخه غستله په دې کې دی ولې ګړل تم تنخوا کمې دلوي امر ور بار نه امرو نه الا من ظلم دا معنا چې یا خو تو شریکيږي یا ستا کمندام خرابي ګره عمار بن یاسر نبی علیہ السلام ترغه الله پیغمبر هلاک شومخه ولی ودیس خبرې مې وکړي مشرکان وجلم وای نبی علیہ السلام ورو ان عادوا لك فعد کاو تابع گیر کیو تابع وجنی بهم د خبره کوله شيخه آیو عظمت ته عظمت دی لوي کی ګوره چې بس دی وخت ځان کله خیر ته تا وجنی شهید بشي لکه پلار دا کار کړو یاسر سی افخا یاسر باندې مشرکان زور کو چې بدسي وای غول نه ویم استه شهید کخه خدای کنده کو پر خبره ونه کړه دا عظمت ته وکان الله دی الله سميعا عليما ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ارګه غواړه چې مخکات کې رسخت راغی پار د باز خبرو ښه نه بدايات کې بداغه د پار غواړه ادب ذکر کیږي ادب غواړه کله کله انسان د سی غواړه باندې خلک ظلم کوي دا بس مړه ما معاف کړي یا دا معاف کول خو څه کې بلکې دا وسره احسان مرته کی تما ته zarar راکې تعالی د فایده در رسوم تا مثلا دعا علیکم چې الله در هدایت کی یا تاسو سره ځخه کومه دا ډېر اعلی مقام دی ګوره ښا مشهور دا د سوي ښا چې نیکی به نیکی وای کار خرانس او نیکی به بدی کار انسانس نیکی به نیکی کار خرانس یو ځکه دوه خرولاړي کني بل ته سټونه غړای ښا داغه سره احسان کې سټ ولا غړای هغه دې سره احسان کوي او څه کمال نه دینو دوه خرم دا کار کوي ان نیکی به بدی کار انسان است تاسو انسان بد کوي ته سره احسان وکا دا د انسانانو کار دی ان تبدو خیر نو تخفو کچر تاسو کار کوي د خیر کار یې پټ کوي او تاسو انسونیا تاسو اف کوي د بدینا ګور په دیات کې دوه مرتبه بیانې کې ښا دوه مرتبه یو مرتبه خدا د ګوره چې انسان دغه سره چا ظلم کړي دا وسره بهم خکارې پټو سره احسانات کوي خکارا ور دعا وکي او سره احسان وکي پټه ور دعا کوي چې الله دې هدایت وکي الله دې اصلاح کا یادا چې کم از کم دانه کوي خو لیکن عفو ته کوي بس مړ تار zarar نه در کومه دعا مولانا کوي احسان مو سره نه کوي خو لیکن zarar مولانا ور کوي نو فإن الله كان عفوا قديرا بشک الله دې عفو کون کې او قدرت والا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله تقریبا د آیات نواله تر یو سره نه شپه نمبر آیات پر بدا دویم باب ښه دویم باب دې اخیری سي د باب کې الله ذکر کوي باس ته اهل کتاب او يهودو او سره وګوره پدې کې زواجر د پاره د اهل کتاب وي الله بر دا اهل کتاب او د بازي خبرو ردونه باغ باندې کوي ښا دا وي بدنه والله بیانای وسره بغو دې کې جواب دی سوال می او سره الله په دې باب کې ذکر کوي 50 قواعد اهل کتاب خو 50 دله بوله کې اسباب تحریم الطیبات الله غره په دې کتاب باندې باز پاک شیان بند کړل دا باندې استعمال وای دا باندې استعمال وای
پاک شای نه په بند کړل. ولی ځکه دوی کې دا ګناهونه وو. کله کله ګوره پلار بچی له وی ښه بچی ته قرآن کې ته باندې چینس کې کور کې تا باندې چا بند دی لکه چا حلال شی دی لیکن بچی ورانه کنه پلار په لکه تا باندې جامې زما د قربان دي شوی ښه تال نور جامې کوم تا باندې چا بند شو تا باندې پلانې شی بند شو. دا غسکار ګوره الله د اهل کتاب سره موکه ار کله ګوره چې الله ار کله چې اهل کتاب ورانی کول کفر به کو شرک به کو نو الله په پابندي ولګولا پتا سو باندې پلانې شی بند. نو دې اسباب ته ویل کېږي اسباب تحریم الطیبات. وسره وسره وګوره الله د مخکلي سوال د پاره جواب ذکر کوي جواب تحقیقي. یو جواب وو کې الزامي دویم جواب وکړي تحقیقي. وسره به الله ذکر کوي حکمت د پیغمبرانو را لګورو ښا الله چې انبیاء را لګین په دې کې حکمتونه ډېری فائدې پکې دي ښا. دبا په اخره کې به الله ذکر کوي گواهی د الله او د ملائکو په صدق د پیغمبر او د قران باندې ښا. د دې کتاب پر استنوالي باندې الله په خپل هم گواه دی او ملائکه په دې باندې گواه دي چې دا کتاب رښتینی کتاب دی. ان دبا په اخره کې به تخویف اخروی ښا د پاره د منکرینو راوت ورما قبل سره دا دی ګورمه صفات د منافقانو و صفات د کتابانو زکه دوی ګوره په صفاتو کې یو د بل پشان باندې وخا د منافقانو ګوره په دې بل صفاتو کې تقلید کوي د اهل کتابو هغه ملګرو داغه پیروي کوله. بشکا کسان یکفرون بالله ورسوله چاوي کفر کوي په الله او داغه په پیغمبرانو باندې او غواړي دي ان يفرقوا بين الله ورسوله چې تفریق او جداوالی کې د الله او پیغمبرانو منځ کې سمانا الله منم پیغمبر نه منم ها یا پیغمبر منم الله نه منم تفریق دا دی ها. ويقولون او دي ونؤمن ببعض ونكفر ببعض ایمان درو په بعض باندې کفر کو بعض باندې یا خدا خبره ګوره غوي په کوله په خپل باندې صراحتن لکه دا ویل ګوره موږ ایمان لرو په عیسی علی السلام او موسی علی السلام د اخیری پیغمبر دا و د امیانو لپاره دا موږ لپاره نه دی راغلی. یا دا وګوره دا خبره دا غوي د حال نه معلومه ده خدای حال نه چې بعض احکامات منل او بعض نه منل. ويريدون ان يفرقوا بين ذلك سبيلا دوی غواړي چې جوړ کړي د دې په منځ کې او يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او غواړي دوی چې دوی ورسي دې په منځ کې لار په دې کې جوړ کې سمانا هغه دا چې د بعضو منل او د بعضو نه منل ښه نه مکمل کفر او نه مکمل ایمان په دې منځ کې بل لار شو. يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اولئك دا مخکنو صفات والا خلق دا کافران دي حقا رشتنی. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تر کړه موږ د کافرانو پر عذاب سپکونکې. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم آیات کی بشارت خداغه مقابل آکسان چې ایمان راوړل په الله او پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا بين احد منهم او جدای نه کوي په من د یو کې سمانه د شنو یره چې موږ دا منو دا نه منو ښا ټول منی. مخکې موږ تاسو ویلو بین استعمالي ګوره په متعدد شیانو کې او په احد کې خو تعدد نه کنا نه بین احد مان احد په معنی جميع دی ښا ولم يفرقوا بين الجميع. یادار غره چې احد یو جانب دی نه بل جانب حذف دی ښا ولم يفرقوا بين احد وغيره تفریق نه کوي په من دی او پیغمبر او بل پیغمبر کې. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دا کسان چې زړه الله بور کې هغه ته مزدوری دا غوي بدلی دا غوي او دی الله غفور او رحیم عفو کوونکی او رحم کوونکی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء آیات کے بعد
زجر د پاره د اهل کتاب او داغه بد صفات به الله ذکر کوي ښا بد صفات غواړي تا اهل کتاب چې تنازل کې پاغه باندې کتاب من السما کتاب د برخوانه پتہ کتاب راغله پیغمبر کان نه کتاب دی غواړي جملتن واحدتن یا دوی کتاب غواړي ور هغه چې دوی خپل کوم تمنا ده دا کتاب نه بل ارګه غواړي چې هغه د بد غوښتنې کوي ښا الله فقط سأل موسی اکبر من ذلك دوی غوښتنه کړې د موسی اسلام مدینه غټه خبره غټه وګوره دینه په قباحت کې دوی غوښتنه کړې و د موسی علی السلام نه دی خبره چې هغه دینه غټه په قباحت کې سی ویلو ارین الله جهرتن فقالوا دی ویل ارین الله راوخه موږ ته الله جهرتن پډا غواندي چې موږ الله وګورو په خبره نه پیغمبر غوړه کدا خلک ستابه د بي کوي ښا دوی د دې غټه به د موسی اسلام کړي وا اغه دا خبره کړي وا بس ونه ورغه اسایقه او تندر په سبب د ظلم دا غي باندې ثم اتخذوا الاجزاء بغیر بعدونی ودوس خیر په خدای تو باندې من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غي چراد لغه تواضح دلیل فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا بس افاو کړه هغه ته نو عذاب ومن کوله اور کومه موسی علیہ السلام د سلطان مبین دلیل ښکارا یا هم تاسو ول دینه مراد د معجزې د موسی علیہ السلام یا دینه مراد دی هغه رعب د موسی علیہ السلام په دي خلکو باندې ښا رعب ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا دغه د اهل کتاب نور قبایح دي ښا اگر ګوره پدې کې الله اشاره نه کړی هغه تعالی صراحتن ذکر کړی نه دي خو اشارتن ذکر دي تصریح په نشته ها لیکن اصل کې ګوره پدې ذکر کول کې اشاره او هغه مخالفتون تا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم او پورته کومه داغه د پاسا تور غر بميثاقهم په سبب د وادي داغه باندې چې موږ داغه نه واده واغستره اصل کې هغه ماته کړی و واده وقلنا لهم هغه ته ادخل الباب سجدا نن اوسه دروازې را په حالت سجده کې یا په انحناء او علم هغه ته لا تعذ فی السبت تاسو ته مکوې د خاری پورس کې واخذنا منهم ميثاقا غليظا او هغه سره موږ داغه نماز واغستره موږ داغه نه وعده مضبوطه کړې شوې لیکن هغه په دی وعده کې ور مخالفت وکړه هغه دا ګوره چې کړه په موږ اسمان را موږ په غره پورته کو چې دا کتاب واخلې ناوی ګوره په لحاوی ور سمعنا رسبه ور عصینا اغلی اشاره ده دویم دا ګوره کله چې هغه په دی دروازې نوتن په کوناټو باندې کې خېدل ښا کوناټو باندې الله دې سر نخ کته کو درې مدا ګوره هغه په دې د خالی پورس کې په دې وکړه ښکار به کو یا په کندو چول یا په تاراون برابر ور باندې ښه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبما نقضهم دیات کې بداغو درې قبایح خنور درې او دې رب لیکي اسباب تحریم الطیبات دغه بدیان د وجنا الله په دې کتاب باندې پاک شیان بند کړ پابندي په ولګولا دا اوسه اسباب دي ښه فبما نقضهم ميثاقهم په سبب د ما ته ول داغي وعده درا او کفر بیات الله په سبب د کفر داغي د الله په ایتونو باندې او په سبب د وجلو داغي پیغمبران لره بغیر حق ناحقه وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د ویلو داغوي چې زمونږ ورونه چې دی غلفن دا په پرده کې بندي ښه موږ ستاسو خبر باندې نه پويګو یا زمونږ ورونه چې دالو خد علم دي بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مہر والے الله پاک باندې په سبب د کفر داغوي ار کله ګوره چا ویلو خزمه غړ په پرده کې دستا په خبر نه پويګو الله وینا نه پرده کې نه دی الله په مہر والے
فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نه راوړي هغه مگر لږ کسانې پاغوي کراوړي یا ایمان نه راوړي هغه مگر لږ ایمان لکه مخکې تیر شي کنه د ورځې پاور کې ایمان راوړي مازیګر کې برته پرې دی یا ایمان نه راوړي مگر لږ معنا په لږو مسایلو باندې ښه بعض خبرې مانی او بعض نه مانی وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما او په سبب د کفر داوی چې کفر غوړه کړو د الله د قدرت نه انکار کړو وقولهم على مريم بهتانا عظيما او په سبب د ویلو داوی په مریم باندې بدنام لوي چې د بدنامي په هغه باندې راغوري و چې دا زناکار د اعوذ بالله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله دا نو قبایح دي ښه او په سبب د ویلو دا وایي چې موږ وجلې د مسیح عیسی زوی د مریم چې هغه رسول د الله دی دا موږ وجلې دي ان دا خبره غوړه کوي کوله په طریقه د افتخار ښه موږ کمال کړي ښه عیسی وجلې دی وي الله په وسرت کې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نه دی وجلې دوی داو نه په صلیب باندې خجولې دي ولكن شبه لهم لیکن مشتبه شوی د امر داغي په دی باندې طریقه داوا هر کله غواړي چې دوی مشوره وکړي چې موږ عیسی علی السلام قتل کوو په کوټه کې ماسره ک نو عیسی علی السلام سره یو سملګری مدید کې ناستو نو کله چې په دې کوټه باندې حمله کوي نو عیسی علی السلام ویل ملګرو ته تاسو کې ملګری باندې څوک چې تیار شدي خبر لا چې الله زما شکر پاغه باندې واچي ازما په ځای باندې هغه شهید چې قیامت کې به ما سره ملګری یا ملګری ویل ځه نکله چې په دې کوټه باندې حمله وکړ نو الله د عیسی شکل پاغه باندې واچو عیسی الله بار پورته ک د مشدد کافرانو د يهودو دغه ملګری شهید ک رسته به وی خاجره کله ته خو یو بل ملګری مې سر ناسو نو کومه عیسی وجره نو هغه ته شو او کومه هغه وجره عیسی ته شو خبره غاډه وړه شو یادا باز علماء وی چې کړه دې په کوټه باندې حمله کوله نو څنګه چې په دې کوټه ور داخل شول نو په دې اول کس باندې الله د شکل داغه واچو نو خپل ملګرو امدار ایثار کوم د استمردار کچ هم د عیسی دې کنه دای پاغه کیستو وجه عیسی اسلام خو الله پورته کړو دې په د خپل ملګری مردار ورسته به وی رقم خو عیسی مړ کړه چې مړم کو نه پلانې ته شو اسمن ملګری ورک دې او کاغه مونږ وجه نو عیسی ته شو خبره غاډه وړه شو ولکن شبه لهم نو اصل کو دوی عیسی اسلام قتل کړي نه دی بلکې الله په خبره غاډه وړه کړه یا د عیسی اسلام ملګری وجه په دې امر د عیسی اسلام باندې هغه دا چې هغه غوړه غوښتنه وکړه زما د شکل به الله پاغه باندې واچي یا د خپل ملګری وجه دی او بشک کسان چې هغه اختلاف کوي په دې کې لا په شک منه دې په شک دې منه دې کار دې عیسی علی السلام نه یا داغه دې قتل نه دې په دې کې په شک دې ښا په شک کې ما لهم به من علم الا اتباع ظن نشتا غو سره په دې باندې کوم دلیل علم معنا دلیل ښا مګه تابع داري د ګمان دا صرف ګمان دی ښا ګمان چې ګمان کې دې کوټه کې عیسی علی السلام ومنګو چلے وما قتلوه یقینا نه دی وجل دا عیسی علی السلام په یقین باندې بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما بر رفعه الله بل د پاتې زراب د خادمه کې د قتل نه دی وجل بلکې الله پورته کړی دی ازراب داغه نه دی بر رفعه الله الیه بلکې الله پورته کړی دی عیسی علی السلام الیه ځان طرف ته آیات ودا وسره ګور معلومیږي عیسی علی السلام پر پورته شوی اسمان ته وسره بدام ته ګور معلومیږي چې الله بر دی ښا الیه وکان الله دی الله عزیز خالق وذات حکمتون والا الله ګوره په دې کې دا الله غلبه دا وخه عیسی علی السلام وچک حکمت الله ګوره په دې کې او چې الله عیسی بر او خجو اسمانون ته لاندې بچ کول شو کنه خبره او خجو دغه د الله خپل حکمت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
د آیات کو ثابتې چې عیسی علیہ السلام ګره ژوند دی حمل لانه دی نو په دې آیات کې الله ثابتې عدم موت د عیسی علیہ السلام او حیات د عیسی علیہ السلام انشته د کتاب والا الا من النبي قبل موته نشتا کتاب والا مگر ایمان براوړي په عیسی علیہ السلام باندې مخکې د مرګ د عیسی علیہ السلام نه په دې به کې زمير راځي کې عیسی علیہ السلام ته او د موته کې راځي کې عیسی علیہ السلام ته سمانا ار کتابي با په عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړي مخکې د مرګ د عیسی علیہ السلام نه ان عیسی علیہ السلام په دنیا ته راخته کیږي او دل بیا او ټول هغه کتابین چې هغه مخالفین دي ښا به بدی باندې ایمان راوړي یا به راضی کوي د عیسی علیہ السلام ته او موته کې راضی کوي د کتابی ته نشته یو کتابی مگر خامخ ایمان راوړي به په عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ کتابینا ار کتابی ګوره په وخت د مرګ کې داغه دماغ به کارو کې ښا چې دا پیغمبر خو منل پکار دی عیسی علیہ السلام په وخت د مرګ کې به ایمان راوړي ښا خپل ته به الله نه قبلې دا حالت د غرغری دی ښا یا به کې زمير راځي کده خيري پیغمبر ته او موته کې راځي کې عیسی دی کتابی ته نشته یو کتابه مگر ایمان براوړي په خيري پیغمبر باندې مخکې د مرد کتابینا ار کتابي ګوره لامل نه د مرګ په وخت کې به الله تعالی کې دي اخیری پیغمبر ومني لیکن الته ګوره ایمان به قبول نه دي ځکه حالت غرغری دي ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او پوره د قیامت باوی د عیسی علیہ السلام علیه په دې باندې شهیدن کوي کوونکې فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم دیاتونی کو صلی الله د قبایح ذکر کوي ښا هغه قبایح چې د اهل کتاب کې په وخت نزول د قران کې دا به الله ذکر کوي او دې ملکی کې اسباب تحریم الطیبات نفع بظلم کې با سببیه ده په سبب د ظلم دا کسانو چې هغه يهوديان دي حرمنا عليهم طيبات حرام کړم پاغه باندې پاک شیان هغه چې حلت دغه لپاره حلال شي نو غره پاک شیان الله په دې باندې حرام کړو ځکه هغه ظلم او ظلمانه شرک او کفر یو خو هغه ظلم کو دویم وبصد ما سبيل الله كثيرا او په سبب د بندورو دا غوي د الله لار نه ډېر خلک دوی د الله دین نه خلک بندول موږ په دې باندې حلال شیان حرام کړل واخذهم الربا وقد نهوا عنه دا نور قبایح دي ښا او په سبب دا واسترو دا غوي سود لراو د خمن شو د سود نم اهل کتاب او خاص کر يهود الله تورات کې منی کړو د سود نه لیکن دې بسود کو واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خړو دا غوي مالونه د خلکو په ناروا طریقه باندې بقره کې تیر شي کنده بوالي ليس علينا في الاميين سبيل مال موزي او بخور غازي او په سبب د خړو دا غوي مالونه د خلکو په ناروا طریقه باندې واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او تیار کړه د کافرانو د پاره باغوي کې تیار کړه موږ د کافرو د پاره باغوي کې عذاب دردون کې کوم چې بده کې کافران دي الکله غواړي چې د منهم نه معلومي کې تقسیم چې کافرانو بده کې بعضي دي ښا بعضي دیو جنا غواړي لکن صلی الله وسلم بشارت ورکې د پاره د اهل کتابو چې هغه نیکان خلک دي خو صفات والا دي برابر خبر ده کاغه په دي علماو کې ده کاغه په عوامو کې دي لكن الراسخون في العلم منهم لیکن مضبوط په علم کې داغوی نه مضبوط علما او مؤمنان هم پاغوی کې منون بما انزل اليك وما انزل اليك وما انزل من قبلك
ایمان لري هغه په کتاب چې راغلی تا ته، هغه چې راغلی تا نه وړاندې. نو ګوره په راسخونو کې اشاره شوه علماو ته، او مؤمنونو کې اشاره شوه عوامو ایمان والو ته، عوامو خلکو ته. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات، او قایمون کې دي د مانځه همدارنګه ورکون کې د زکات دي، ایمان لرونکي دي په الله په ورځ وروستنۍ باندې. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، دا کسان زر دور به کو هغوی ته موږ اجر لوی. انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم. دله ګوره ویل کېږي هغه جواب تحقیقي ها ګوره مخکې تېر شوي دي ویلي موږ دپاره کتاب راوړه ښه ان تنزل علیه کتابا من السماء. الله خو یو ګوره د هغې جواب ورکړه جواب الزامي، په دې آیات کې به جواب تحقیقي ښه هغه حاصل د جواب دا دی ګورې یو ځل باندې کتاب ورکول دا ګوره شرط د پاره د نبوت نه دی ښه. ډېر پیغمبران الله را لېږلي او الله ګوره والا په یو ځل باندې کتاب نه دی ورکړی. نو ګوره که چېرته په یو وار باندې کتاب ورکول دلیل د نبوت وی نو تاسو به ګوره پیغمبر نه ویلی نوح علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام ته، اسماعیل علیه السلام ته، او هغه دا ګوره پیغمبران دي او تاسو یې منئ. نو معلومیږي دا ګوره په یو وار باندې کتاب ورکول دا د نبوت لپاره ګوره شرط نه دی ښه. کتاب یو واري که لږ لږ راغلی دا کوم ضرور خبره نه ده. بېشکه وحی کړی موږ پیغمبره تا ته کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، لکه څنګه چې موږ وحی کړی و نوح علیه السلام ته او پیغمبرانو ته د هغې نه بعد. نوح علیه السلام ګوره اول بیانوي ځکه چې دا اول هغه پیغمبر دی چې رد د شرک الله را لېږلی. اولین پیغمبر ګوره پر رد د شرک دا دی. واوحینا الی ابراهیم او اسماعیل او اسحاق، او وحی کړی د موږ ابراهیم علیه السلام ته، اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام ته، د هغې اولادې ته ښه اولادی ولکه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او ادریس علیه السلام او الیاس علیه السلام د هغې په اولاد کې داخلېږي. نو ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب دا هغه پیغمبران دي ګوره څلور چې دې ته به ګوره نصارا او یهودو همدارنګه مشرکانو ټول والا پیغمبران ویل ښه ټولو منل. دا هغه څلور دي. و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، او وحی کړی موږ عیسی علیه السلام ته، ایوب علیه السلام ته، یونس علیه السلام او هارون او سلیمان علیه السلام ته. دا پنځه ګوره هغه انبیا دي ښه دا پنځه چې په دې باندې به خلک ګوره مختلف عیبونه لګول، طعنونه یې پرې لګول ښه او خلکو پرې رنګارنګ بدنامي لګولې. دا هغه انبیا دي. او ورکړی موږ داود علیه السلام له زبور تقریبا په دې کې یو نیم سل سورتونه خو یو نیم سل صرف فضایل ګوره په دې کې ښه فضایل. وآتینا داود زبورا، او ورکړی موږ داود علیه السلام له زبور. دې ګوره اشاره کوي دې خبره ته ګوره داود علیه السلام ګوره چې غوره او دا په دې بادشاهي باندې نه و ښه دا په نبوت باندې غوره شوی و. او راګري او لېږلي موږ ډېر پیغمبران ورسولا معنا ورسلنا ورسولا، او وحی کړی موږ ډېر پیغمبران وته یا لېږلي موږ ډېر پیغمبران. قد قصصناهم عليك من قبل، یا ما بعد سره ولګوي ښه او ډېر پیغمبران موږ بیان کړی پیغمبرات تا ته دا غوي. من قبل تا نه وړاندې ورسولا لم نقصصهم عليك، او ډېر پیغمبران دي چې موږ لېږلي موږ تعالی پیغمبر بیان نه دی کړی. نو ګوره ډېر هم لېږلي تعالی بیان کړی او ډېر هم لېږلي تعالی بیان نه دی کړی. وکلم الله موسی تکلیما، او خبرې کړي الله د موسی علیه السلام سره په خبرو کولو باندې.
نحاس او نور نحویان وی ښا کله چې د فعل سره د مصدر ذکر شي مصدر هغه دال غره په سخت تاکید باندې وکلم الله موسی تکلیما معلومیږي دا غره چې خبري وسره کړی دي د خبره دی غره په هغه چا باندې هغه دا چې الله خبرې نه کوي کلام لفظي د الله نشته کله کله وی غره الله طاقت پیدا کپونه کې خاونه خبرې کولې کله وی بس خبرې وسره ملائکه کولې کله په دې فضا کې الله دا आवाज پیدا کړه نه الله وسره خبرې کړې رسولا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دی آیات کو الله ذکر کوي حکمت د پیغمبرانو را لګورو خدای الله ودرا ولي غل په دې کې څه फायदा و داغه حکمت رسولان او لګري من ګاډیر پیغمبران نذیر ورکون کې ویری ورکون کې خلقو ته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل د پاره چې نشي د خلقو د پاره په الله باندې حجتن بانا حجت معنا بانا پس د پیغمبرانو را لګولنه سمانا کچارته ګور انبيان به خلقو ویل یا الله موږ ته سب نور اخر ځکه موږ نو پو او ځکه موږ مخالفت کړي باندې به دوی کوي اچھا باندې ختم شيخه بانا او دی الله غالب حکمت والا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد ارکلا ګورا چې مخکې الله ذکر کوي اعتراض اهل کتابو پدې کتاب باندې ښا پیغمبر موږ ته منو ګورا چې تم ته زمنګ تمنا موافق کتاب راوړي ښا په یو ځای باندې راوړي نګور دینه معلومیږي اهل کتاب دې کتاب ګوره تصدیق نه کوي بس نه دی کوي نو الله یې کوي ښا الله په گواه دي ملائک په گواه دي اهل کتاب کې انکار کوي دی کنه لكن الله يشهد لك ان لا گواه دي بما پاغه سبحان انزل اليك چې نازل کړی دی تا ته دا قران معنا مراد دی قران یو وحي انزله بعلمه الله را لګره دا کتاب خپل علم باندې انزله بعلمه خیادا معنا الله دا کتاب را لګره دی ترتیب ورکړی د خپل علم مطابق یا انزله بعلمه الله را لګره په خپل علم باندې علم د الله په دې خبره باندې او چې ته پیغمبر اهل دې کتاب یې ځکه تعالی درک یا انزله بعلمه دا معنا الله دا کتاب را لګره په علم باندې د الله علم د الله او د خپل بندگانو په دې مصلحتونو فائدو چې په دې کې فائدې دي ښا اما غسید هغه په خپل کتاب په ذکر کړی یا انزله بعلمه دا معنا الله دا کتاب را لګره دی په خپل علم باندې الله په کتاب باندې عالم دی نو الله ساتنم کوي خاص ساتیا شیطانان نم د مخالفین نم ساتي والملائکه ملائکه مشهدون گواہی کوي کفا بالله شهیدا پورا دی الله گواه بشکا کسان چې کفر کړي دي وصد عن سبیل الله او خلق باندې د الله د لارینه آیات کې باز ګورې سجر پار د عام منکرینو عام او خاص کر ګور اهل کتاب دې کې داخليږي به هغه اهل کتاب ګور چې هغه به اعتراض کوي په قرآن باندې په دې به اعتراضونه کول دام په کې داخل دي بشکا کسان چې هغه کفر کړي او صد عن سبیل الله او خلق باندې د الله لارینم قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا دې گمراه دي په گمراهۍ باندې لری د حق نه لری ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا دتواتونه کې به تخفیف اخروی دا غوې لپاره تخفیف اخروی بشکا کسان چې کافران دي او ظلم کړي ظلم نه غوړي مراد د انکار کول د قران نه انکار کول د اخیری پیغمبر نه وسره غوړي خلق من کول د کتاب نه د ظلم دی کنه نو کفر هم کړی دی او ظلم هم کړی لم یکن الله لیغفر لهم نه دی الله تعالی اراده کوون کې چاغو ته بخنه وکي او نه ولا هدایت کې د الله لري ولا ليهديهم طريقا
یا نه به الله روان کی په لار باندې مراد د هغه اعمال دي ښا چې هغه اعمال د انسان جنت ته رسي نو توفیق به ورنه کوي تعالی د هغه اعمال او چې جنت ته ورسي الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا الا غیر مفرغه ده ښا استثناء مفرغه مگر لار د جهنم ابو تعالی وخی همیشه به دی په جهنم کې همیشه او دې دا کار په الله باندې آسان یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم د آیت نمبر تاخیر پر ودا دی سورۃ اخیری بابی ښا درې مخیری یو خو وګوره په دې کې عام خطاب لپاره ترغیب ال ایمان عام خطاب دی ښا چې ایمان راوړې په دې خې پیغمبر او په دې کتاب باندې وسره غره په دې کې به خطاب د پاره د ازاله د هغه قبایح چې کوم مخ تیر شوی دا بد صفات غره پرې د په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی ښا دا عام خطاب شوی یوحناس بیا ودا غره بعد غره خاص خطاب د پاره د يهودو نسوارا یا اهل الكتاب او غرض به غره په دې کې دی په غلو د اهل کتابو او الله به دې کې توحید بیانې خو په سلورو کلمو باندې په سلورو او دې کې به ذکر کې عبدیت عیسی علی السلام چې دا د الله بندو بیا به دا غنه بعد الله ذکر ورخه بشارت براوړي بیا به عام خطاب ذکر کې عام خطاب یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبینا دا عام خطاب دی دا عام خطاب د پاره د ایمان په اخیری کتاب باندې او د پاره د تابعداري د قران ارګه غواړه چې الله وی چې دا قران دا غوړه نور دی ها الله نور را لګره الله به دې د نور یو مثال ذکر کړي مساله د کلاله رب دې ګوره ما قبل سره کله چې الله د اهل کتاب او دې تراج جوابونه وکړل ها دا غوي ترازو دا کتاب باندې چې موږ تر کتاب راوړي ګوره زموږ د تمنا مطابق الله یو داغه جواب کو الزامي دویم جواب کو تحقیقي او داغه ګوره د لس قبایح الله ذکر کړل اوس ګوره خطاب دی ګوره هغه ته ټول خلکو ته د پاره د ایمان په دې کتاب اے کتابینو اے عام کافر ګوره شبهات املال ختم شول جوابونه مشول اوس ایمان راوړی کنه یا ایها الناس یا خلقو الناس ګوره عام خطاب دی لیکن په دې کې داخلي کتابین ښا يهود او نصارا په کې داخل دي اے خلقو قد جاءكم الرسول بالحق راغله تاسو لا پیغمبر په حق باندې دا بعد پاره ملابست ته چې دا راتګ داغه چې دا ګوره یو زیاده متلبس ته په حق باندې لطرفه درف تاسو نه فآمنوا خيرا لكم فآمنوا ایمان راوړ تاسو خیر لکم دا به تاسو لپاره غوروي فراوي کنه چی فآمنوا خیر لکم معنا څه فآمنوا تاسو ایمان راوړ هغه ایمان چې غوړه دي فآمنوا ایمانا خیر لکم کشي وای کنه فآمنوا خیر لکم معنا ليكن الايمان خیر لکم سبوی وی ګوره دا خیر مفعول به د پاره فعل مقدر دی ښا فآمنوا ایمان راوړی او وفعلوا خيرا لكم او که تاسو هغه کار چې تاسو لپاره غوړی هغه کارو کوي وان تکفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما او که چېرته تاسو کفر وکړ فإن لله ما في السماوات دا اصل ګوره علت لپاره جزاء مقدر دی ښا وان تکفروا شرط او جزاء مقدره نه فإن لله دا غیر پر علت ته دا جزاء ورنه ده نو کچره تاسو کو پرو کو نه په هو قادر علی تعذيبکم الله تاسو لپاره په آزاد درکول باندې قادر دی زکات الله په اختیار کې دا چې اسمانونو زمکه کې دی او دی الله په حکمتونو والا
یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، دا اوس خاص خطاب دی ښا. اے کتاب والا غلو مکوئ په دین تاسو کې. غلو معنا زیته، غلو معنا تجاوز کول د حد شرعي نه، به کده کې زیته مراد کده کې کمه مرادي. لکه يهود بعد عیسی اسلام بارکه کمه کوخه، نصارا به زیته کو. ولا تقول عن الله الا الحق، او تاسو مو په الله باندې مگر حق خبره کوي. انما المسيح عيسى ابن مريم، یقینا مسیح عیسی زوی د مریم دا خو پیغمبر د الله دی. وکلمته القاها الى مریم، او کلمه د الله دا چاچول د مریم ته. مخکې موږ تاسو ویلو عیسی علیه السلام ته ګوره کلمه د الله وې ځکه دا پیدا شوی دی په کلمه د کن. کلمه د کن ګوره په دې جمله کې الله رات کې په دواړو جماعتونو باندې ښه. هر کله ګوره چې نصارا ویلي عیسی دا خدای الله زوی دی، الله وی چې نه نه عیسی د مریم زوی دی ښه، دا الله زوی نه دی. هر کله ګوره چې يهود ویل دا خود زناکار زوی دی، بدنامه ویا، الله وی چې نه نه رسول الله د الله پیغمبر دی. دواړو باندې رد دی ښه. وکلمته القاها لمریم وروح منه، او کلمه د الله د چاچوي د مریم ته او روح د الله د خوانم. مو د سمخ کې ویلو ښا دې ځکه د امین د پاره ابتدا دی، هغه روح د الله د خوانم. روح والا غوځه کوي دا خود روح والا دی کړ، زی روح دی دا. یا روح ځکه وای چې ګوره دا پیدا شوی دی په پوکی باندې چې هغه پوکیا جبريل کړی دی په دې ګریوان مریم کې، هغه نه الله پیدا کړی دی. په دې باندې ګور نسوارا استدلال کو په دې مسله وی ګور دینه معلومیږي چې عیسی د الله زوی دی ښا. ولی الله وی ګور منه مې تبعیضیه د معنا عیسی جز د الله دی، او هر یو بچی ګور جز د پلاری کنه، نو دا معلومیږي د الله زوی دی. جواب جیسے کہ الله وی ښا وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، ال تعالی ټول زمکه اسمان بارک و جميعا منه. نو کدی ذکواله ته من تبعیضیان حالت به سکے. او سره دا غوړه چې نسواران دا خبره کوي چې غوړه د څنګه د چې دا اسمان هم د الله په سامانو کې ودا، منګو تاسو په سامانو کې نه نه هغه هم دا وایي یوازې عیسی د الله زوی دی. هر کله غوړه چې نسواران دا وایي چې من ابتدایه دی ښا، دا ټول د الله د خوانه دی. نو دې ځکه من ابتدایه والای ښا، دا روح هم د الله د خوانه دی. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثا، بس ایمان راوړې په الله او دغه په انبیاء باندې پر رسولانو باندې. ولا تقولوا ثلاثا، او مو تاسو چې الہ درې دي ښا، الہتون ثلاثه. انتهوا خيرا لكم، انتهوا تاسو من شي د تسلیث تعقیدین ښا. انتهوا عن التسلیث خيرا لكم معنا ليكون خيرا لكم، دا بتا سر پاره غوروي. یا وقصدو خيرا لكم، قصد کې غوړه چاغه توحید دی، نو تسلیث نه معنی شو توحید قصد کوي. انما الله اله واحد، دا اوس د توحید لپاره اوله کلمه ده. انما الله بشک الله چې د حقدار د بندګۍ دی یو، سبحانه پاک دی الله د شرک نه، او پاک دی الله دی خبر نه یکون له ولد شی غیر لپاره بچي. دا دویم رچوخه له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا درې مکرمه شو. خاد الله پر دی هغه اسمانونو د مکه کې دي. وکفا بالله وکیل، او پر دی الله ذمہوار څلورمه کلمه. موږ تاسو ویلي په دې کې الله توحید ثابتې په څلور کلمو باندې ښه. لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكه المقربون. دعات برد ګور اصل کې پر سواراو باندې نبی علیہ السلام ته سوارا راغلو د نجران نشپته کسان. نبی علیہ السلام ته ته خو د عیسی علیہ السلام به دبی کې ښا، ته ولوي د الله رسول دی او د الله بنده دی. نه او د هغه به دبی کې نه نه عیسی د الله زوی دی.
الله دا غي په قول باندې ګورات کوي ښا هغه دا ګوري چې عیسی د الله د بندګۍ نه ګور انکار نه کوي ښا بده نه غني بلکې عیسی د الله بنده دی لا یستنکف المسیح اسکلا بدن غنی مسیح بدن غنی ښا دا خبرات شیدا بنده د الله تعالی نګور عیسی د الله بندگی بدن غنی او نه ملائکه مقربم دام د الله بندگی بدن غنی استنکاف لکه دا د نقف ناغستل شوی ښا هغه دا ګوره چې یو شی نازان لري کول په طریقه د نفرت باندې نو عیسی د الله بندگی نه پری پتا ورته نفرت باندې چې رب دې وګڼي چې ته د الله بندگی په چاره وړي دا یا اوس په موږ الله ته سرخ کته کو لکه مشرکان دا کار کوي نه عیسی علی السلام او ملائکه دا د الله بندگی بدن غني ښا که څوک بدو غني د الله بندگی وایستکبر او ځان ته غټو غني ښا یو د استنکاف بل د استکبار فرق ور پدې کې دا دی استنکاف کې ګوره شی پر خودلی د نفرت د وجنه په استکبار کې پر خودلی ګوره د ځان د غټوال د وجنه زاو دا ته ډېر غټه مدینه نفرت دواړو کې دی ښا په استنکاف کې ګوره ترک دی وشي دی نفرت د وجنه او په استکبار کې ګوره د خپل ځان د عظمت د وجنه زاو ته غټ کار کوي نو ګوره کچا د الله بندگی پر خدای ځکه چې نفرت ونه کو یې پر خدای ځکه چې زاو ته غټ کار کوي نفس يحشرهم الیه جميعا فسيحشرهم الیه راجم به کې الله دا ټول ځان طرف ته ټول بالله راجم کې ښا یعنی حساب وسره به کوي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ارګه غواړي چې مخکات کې الله به دا ټول به راجم کې ښا نو صرف راجم کوي جمع کوي غواړي د سزا او د جزاء لپاره نه بده کو داغه تفصیل لیکه هغه انسانان ګوره چې هغه د الله بندگی کوي ته الله خپل بدل ورکی مستنکفین او مستكبرین هغه ته الله جزاء ورکوي عذاب ورکوي ورا ادوار سره لګیږي ها بس کسان چې ایمان راوړي عمل کې موافقه د قران او سنت بس پورا ورکه هغه طرف ده پورا ورکه الله هغه ته هغه بدلی او زیات ورکه الله هغه تخپل فضل چې هغه د الله رضا ده یا د الله دیدار ده کسار چاغوی نفرت کوي د الله د بندګۍ نه ځان مغړ غني فيعذبهم عذابا الیما عذاب ورکه الله هغه ته عذاب دردون کې او مند باندې کې هغه د خپل ځان لپاره ما سوا د الله نه څوک ولین دوست او نه کوم کون کې چې عذاب وساتي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آیات کو به عام خطاب دیکھا عام خطاب ارګه غواړي چې الله مخکره د کپ منافقانو باندې په يهود باندې پر سوارو باندې وستور ته عام خطاب دی خراشه په دې کتاب باندې ایمان راوړی راشه په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی اوس عام دعوت ته یا ایها الناس خلق قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغره تاسو لا برهان نخکار دلیل درب دقانه دا عبد الله بن عباس نقل دي خاص سفیان ثوری هم نقل دي او غره په دې آیت کې د برهان مراد دی اخیری پیغمبر نو راغره تاسو لا برهان دسی برهان من ربکم داغه پر صفت واخلای چې دا تاسو درب دخانه دی یاد امر ربکم دا متعلق کید هغه مجیت پورې ښه قد جاءکم من ربکم تاسو دراغره د برهان دراته کې تاسو رب د خوانه دي وانزلنا الیکم نورا مبینا او را لګل موږ تاسو لا رڼا ښکارا چې قران دی وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به بس کسان چې ایمان راوړ په الله باندې او منګول ولا ګول د الله په دې کتاب باندې کدا به راځي کوي د الله ته نبی بدیات سم معنی پنا وړل پنا واعتصموا به او پنای طلب کړه په الله باندې هغه ته پنا ویوړه یا به کې داها راځي کدي مخ نور ته نور
اعتصام به منګول لګول او عمل کول ته وي. واعتصموا به منګول ولګول په دې نور اورنا باندې عمل به وکړه. بس داخل به کې الله غو در په خپل رحمت کې چې هغه جنت ته او په خپل فضل کې ويهديهم الى صراط مستقيما او روان مکه الله غوي پنه غدار باندې. یستفتونک خذ الله یفتیکم فی الکلالا الکلا ګور چې الله مخکې ویل تاسو الله نور علی ګره دی ښا نور قران نور دی او داغه د انوار بیان دا دی ښا دا دغه مثال د انوارو د آیت ویل کی آیت السیف ښا په دې آیت کې مراد دی ګوره په جاهلیت وارو باندې چاوي بګوره ظلم کو په میراث د زنانو کې ظلم به کوخه میراث بنور کو ګوره خپل خور تا کا خور ګوره سکانه وا او کا خور مسنا سکوا پلارانه هغه به ویل کنه چې المیراث لمن ملک الساق د هغه چا میراث دی چې هغه د مټ خاوندې خاطر چلولې شي. فلهذا ما شومان ته نووتل یتیمان ته نووتل زنانه ونووتل بډاګان ته نووتل. مخیم ګوره تر شو آیات د باسط کال علی والا الته موږ تاسو ویلي ګوره هغه کلاله مراد وا چې الته ورو خور مراد ګوره مورانه اخیفی هغه ته وو الته موږ تاسو ویلي ګوره پاغیزي کې نارو خدوال میراث کې برابرو یو د پاره ګوره سدوس او کډیرونه پام شرکاو په ثلث هغه په ثلث کې شریکانو دې ګوره مراد دې کلاله نه ګوره هغه کلاله دا هغه ورو خور هغه خور چې هغه په سکنی دي پلار امور کې شریکان یا هغه دی ګوره چې شریکان یوازې په پلار کې نو دې ویل کېږي سکت ویل کېږي اعیانی ناسکت ویل کېږي علاتی نو الته ګوره اخیافی دا اعیانی او علاتی. یستفتونک دوی تعالی د فتوی کوي تانا مضبوط حکم غواړي پیغمبره مضبوط حکم. قل الله یفتیکم فی الکلالا ولو تاسو الله فتوا درکې په بار د کلاله کې موږ تاسو مخ کې ویلو د کل ناغسته شوی ښا بوج ته وي ښا بوج تعریف دا غره چې من لا ولد له ولا والده کلاله غا چاله ویل کېږي چې داغه اصول او فروع نه ښا یو څوک مړ دی سړی مړ دی خزه مړه دا پلار نشتا نکې نشتا زوی نشتا نو سه نشتا دې لکه کلاله انمرون هلاکا که یو سړی مړ شي لیس له ولد نو نه یقید پاره بچي ګوره په دې کې اختصار دی ښا لیس له ولد ولا والد نه داغه د پاره بچي او نه وارد معنا پلار ان دې کې د ولد نه مراد ګوره ابن دی ښا ابن که یو څوک مړی ګر کې داغه نه ګور لور پاتې ده ښا لور یا نو سیا کړو سي هغه ته مراد نه ده په دې کې دې کې ته مراد دی ګوره ابن یعنی مرون هلاکا که سړی مرشي لیس له ولد او نه داغه د پاره بچي هم دغه پلار نه او داغه د پاره خور وا مګو تاسو ول دا خور مراد ګوره خور دا یا سکنای اعیانی پلار امر کې شریکا یا ته مراد دا ناسکا یعنی پلار کې شریکا علاتی سو ګوره علم وي خایلی او د پاره خور نو فلها نصف ما ترکا د پارشتنیم اغمال چې کوم نیمړي پرې خوي حاصل دا دی یو سړی مړ دی داغه نه خور پاتې دا خور سکانه دا یا پلارانه دا یو دا نو خور د پاره غره په دې صورت کې نیم مال دی ښا خو په دې شرط چې د دې غره لورم پاتې نه ده ولی کلور پاتې یو خورم پاتې نو قانون دا اجعال الاخوات مع البنات عصبه او ګرځوي خان دې د لورګانو سره عصبه نه په وخت د وجود د خور د لور کې غره خور عصبه کیږي نو بس یو سړی مړ دی داغه نه خور پاتې راخه سکا یا نه سکا یو فلها نصف ما ترکا هغه د پاره نیم هغه مال چې مړي پرې خېده وهو يرثها الا لم يكن لها ولد وهو يرثها او دارو میراث لري دی خور نه ټول میراث دی وړي الا لم يكن لها ولد کاغه د پاره اولاد نو
متقی اولاد مراد دی. ها دا بل صورت شو. مخکنه صورت وردا یو سړی مړو داغه نه خور پاتې وا، سړی کلاله دی، خور د پاره نیم مارو. او دا بل صورت والی یو خور مردا کلاله هغه نه رور پاتې نورور د پاره په ټول مالی ښا رور عصبه دی. عصبه دی ویل کی ګوره چې د پروز نه پاتې مال دی په وخت د ادم دا غوي ک ټول مال دی ښا دی ویل کی ذل پروز نو هو يرثها او دارور چې د میراث لري د خپل خور نه ټول میراث الا يكن لها ولد کني دی خور لر اولاد او والد مني ان کرالی او کچرته وی دا خويندې اثنتين دوا یا داغه نه زیاتی فلهما ثلثان مما ترك شته داغه په داغه دواړو خويندو لپاره ثلثان دو درېمې د اغمالنا چې کوم دی رور پریخوي طریقه ودای یا ورور مرده کلاله ده داغه نه پاتې خويندې دوا یا زیاتی نه مال بدري برخه ګوها درې نو بدري برخه کې بعد ور کړي خويندو لا یو به ورکو نور وارثانو ته دو ثلثات دو درېمې او کچرته وی دا وارثان اخواتن رجال و نساء دا ویرونه خويندې نر ان سړی او زنانا ګډوډ یو څوک مرده داغه نه پاتې دی ورونه او خويندې ګډوډ فالي ذکر مثل حد انسان نه د پاره به پرشان د برخه د دوه زنانو یو قسم مرده مثلا هغه نه پاتې دی ورونه او خويندې ګډوډ خو لیکن موږ تاسو ول دا ګوره مراد دي نه ورونه سکنی او خويندې سکنی یا ورونه او خويندې نه سکا نو درو د پاره به پرشان د برخه د دوه خويندو یو ورور په دوه خويندو حسابي التم ګوره ویلو په خیفي کې دوه یو برابر دي په دې ځکه په حالاتی په یعنی کې یو نر په دوه خو برابر یبین الله لكم من تدلوا یبین الله لكم تاسو الله بیان دغه احکامات ان تدلوا کوفین وای حق سیم وای ان تدل معنا کر لالا تدلوا چې تاسو گمراهان نشئ الله دا مذکور حکم بیان کړ چې گمراهان موساتی خالی الله تدلوا چې گمراهان نشئ بشرینا مبارد وای خا کراهیت ان تدلوا الله بیان کړ دغه مذکور حکم د پاره د بدګنو تاسو گمراهی الله بدګنی نو ځکه احکامات بیانای او والله الله چې پارس باندې علیم په ذات دې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تپره وکي